بسم الله الرحمن الرحیم. د نن سواد کتونکو دی وخت در سره یو تازه ترین خبر شریکو. تعلق د تحصیلي خوازخیل سره دی. خوازخیل مټ روډ باندې په یو پمپ کې چې دی وسلوال ننوتی دي او د پېټرول پمپ د چوکیدار او سیلمن نه چې دي س نغدي پیسې یو تماچا او نور سامان چې دی هغه په زور باندې اغستی. پولیسو کاروایی کړې ده. په 40 غنټو کې دننه دغه درې وانه ملزمان چې دی هغه گرفتار کړي، پیسې او نور سامان چې دی برآمد کړي. د ټولي واقعې د تفصیلاتو لپاره موږ رابطه کړې ده د اس پی افرسواد عطاالله خان سره. دا غینه تفصیلات اس پی صاحب دارته وایي چې واقعیا څنګه پیښه شو، ملزمان چې دی څنګه ټریس شو بیا گرفتار شو او دا غینه ریکوري شوی دا کنه فیاد درج شوی دی. ډېر مننه سلیماتر روره د خوازخیل او د مټي په دی بونډري باندې یو پمپ ته د خوازخیل په حدودو کې حسام پېټرول پمپ دی. نو د دې چې کوم یو کس بیګار 11 بجې 11:30 بجې دغه ترغه تانی ترغه چې ما باندې درې کسان رااله، نامعلوم کسانو د سره تمانچې وي او په ما سره چې کوم موبایل او هغه رانه واغستو او ما سره 70,000 روپۍ هغه واغستي، ټارچ ور سره هغه رانه واغست او په زور باندې د مندار سره واغستو. بیا د ځنه ووتل دی او چې زه په خپل په دې پمپ کې هم چوکیدار یم او هم سیلمین یم. نو دغه ریپورت چې دی نو فوري طور چې سچو صاحب ماته وی پای کې موږ د اف ای آر دغه کو ډي پی او صاحب نوټس کې راوسته، زموږ ډي پی او صاحب ډېر سخت نوټس واغست چې فوري طور د ملزمان چې دی نو د ارست کول ضروری دی. هغه چې موږ پمپ ته لاړو دغه کیمرې چې کړي او نور مزید ټیمانم په سویسل پولیس ټول شپه بیګا چې دی نو ودنه دی پاتې شوی. ټوټل شپه وی خو سچو ډي اس پی شو په داخله او سره چې څومره ټیم دی او ورسره موږ هم په روډ باندې دغه دوران کې چې دی نو دغه کسان چې دی نو موږ ټریس کړل او د کیمرې او د جدید تکنیکی دغه په تر موبایل او یو سیس باندې بل سیس باندې ټریس شو موږ او دا موږ ټیک ټاک ارست کړو. د کې درې کسان درېو کې یو چې نو کراچۍ کې پاتې شو او د نور دوه چې د خوازخیل او د کراچۍ ولم دلته اوسېږي دا باقاعده گرفتار شو. د دې چې کومه تمانچې وي اسلحه هغه ته ریکور شو، کومې پیسې چې وړي وي هغه هم ته ریکور شو، سره موبایل هم ریکور شو او دا ټیک ټاک د دې خلاف چې دی نو اف ای آر شوی دی، تفتیش روان دی او ان شاء الله چې د دې خلاف څه شواهد دی هغه به موږ راغونډو د سره به اډ کو د مثال حساب جوړو چې د دې ته سزا ملاوي شي. د نه علاوه چې نور څومره واردات خوازخیل مټه کې شوی دی پاره کې به دا موږ انټروګیټ کو. ممکن نه چې دوی پاره کې منوالي نو دا ډیره کریمینل اکټ کړو او دغه چې دی نو پولیس چې دی ډېر د چابک دستې نه کار واغستو او دا ملزمان گرفتار کړ. اس پی صاحب تاسو د تفصیلات راکولو ډېره زیاته مننه. کتونکو تاسو د اس پی صاحب نه ټول تفصیلات واوریدل. هغه وایي چې دغه پېټرول پمپ کې چې دی دغه چوکیدار او سیلزمنی کوي د په دغه ټایم باندې په پېټرول پمپ کې موجودو چې درې نامعلومه تنان راغلل په هغې ټوپک کې خو د هغه نه چې دی 10,000 روپۍ یو تماچه ټارچ او موبایل چې دی دای ته په زور باندې واغستو او هغه چې دی وتښتېدل. پولیسو چې دی رپورټ درج کو. د رپورټ نه وروسته چې دی هغې په 40 غنټو کې دننه هغوی کاروایی وکړه. دغه درې واړه ملزمان چې دی د جدید ټکنالوژي په مدد سره چې دی هغه ټریس او گرفتار کړل. د گرفتارۍ نه وروسته چې د هغې نه هغه پیسې ورسره تماچا ټارچ او موبایل چې دی هغه برآمد کړل. د گرفتارۍ نه وروسته پولیسو مزید تفتیش شروع کړی دی. ملزمان دی وخت کې د پولیس سره په حراست کې دي او مزید تفتیش چې دی د هغې نه جاري دی. کتونکو دا د نن سواد تازه ترین د نور اهم او مهم خبرونو لپاره ګورئ.